په نن درس کې به د زنانو د اعتکاف مسئله ذکر کو چې د زنانو دپاره د کور په مسجد کې اعتکاف بهتر دی. د کور د مسجد نه مراد هغه خاص ځای دی کوم چې په کور کې د لمانځه دپاره مقرر شوی وي، او د دې دپاره د الله پاک په توفیق زه ډېر دلایل پیش کوم. اول دلیل، ګورې د اعتکاف دپاره خو مسجد شرط دی. الله پاک فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. د دې آیات نه معلومه شوه چې د اعتکاف دپاره مسجد شرط دی، او د زنانو دپاره بهترین مسجد د کور منځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیر مساجد النساء قعر بیوتهن. الترغیب والترهیب اول جلد 226 نمبر صفحه. یعنی د زنانو دپاره په مساجدو کې بهترین مسجد د دوی د کور مخفي او پټه حصه ده. نو زنانه چې د کور په خاص ځای کې اعتکاف وکړي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فرمان مطابق په بهترین مسجد کې اعتکاف وکړو. دویم دلیل، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وصلاتها فی دارها خیر من صلاتها فی مسجد قومها. د زنانو لمونځ په کور کې د محلې او د کلي د مسجد په نسبت ډیر ثواب لري. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته په کور کې د عبادت ترغیب ورکړی دی. نو اعتکاف هم عبادت دی، دام ورته په کور کې کول بهتر دی. دا قیاس نه دی بلکې دلالت النص دی چې اتفاقا حجت دی. یو لطیفه درته ذکر کوم. په دې حدیث کې خو راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ښځې لمونځ په کور کې ډیر ثواب لري. نو وکټوري اهل حدیث چې زنانه په مسجد کې معتکفي کوي، نو د دې حدیث مطابق لمونځ په کور کې ډیر ثواب لري. نو بیا به د لمانځه دپاره کور ته راځي، د دې دپاره چې ثواب یې ډیر وشي. نو اعتکاف ته به مسجد ته ځي او د ډیر ثواب د حاصلولو دپاره به کور ته راځي. نو ځي او راځي به چې دا د فتنې سبب دی. دریم دلیل، حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې که دا موجوده حالات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ظاهر شوی وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به زنانه د مساجدو نه منع کړی وی. دا یو حدیث صحیح البخاری کې دی. دا حدیث اول جلد 130 نمبر صفحه. د دې نه معلومیږي چې زنانه مسجد ته نشي تللی. دویم، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به چې زنانه په مسجد کې ولیدلې چې جمع ته براغلې وي، نو په کاڼو به یې ویشتلې او مسجد ته د راتللو نه به یې منع کولې. مصنف ابن ابي شیبه دویم جلد 280 نمبر صفحه. همدارنګه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به هغه زنانه په کاڼو ویشتلې او د مسجد نه به یې منع کولې چې د جمعې په ورځ به جمع ته راتلې. عمدة القاری قدیمی دریم جلد 228 نمبر صفحه. نو په دې احادیثو کې راغله چې زنانه مسجد ته نشي تللی. نو چې صحابه 10 یا 15 منټه د جمع د لمانځه دپاره زنانه په مسجد کې نه برداشت کولی، نو د 10 ورځو د اعتکاف دپاره به یې څنګه برداشت کړی شي؟ دا هم ګوره قیاس نه دی بلکې دلالت النص دی چې اتفاقا حجت دی. څلورم دلیل چې بالکل صریح دی، د ابراهیم نخعی رحمه الله فرمان دی. ښځو ته په کورونو کې د اعتکاف مسائل ذکر کوي. ابراهیم نخعی رحمه الله فرمایي چې کومې ښځې چې په کور کې اعتکاف کړی وي، نو هغه د اعتکاف د کوټې مخې ته په لاره کې چې کومه کوټه یا برنډه وي، نو په هغې کې تېرېدلی شي او شا طرف ته کوټې ته نشي تللی. معرفة السنن والآثار للبیهقي 6 جلد 403 نمبر صفحه، او مصنف عبدالرزاق 4 جلد 350 نمبر صفحه. نو د ښځو په کور کې د اعتکاف مسئله ذکر کړه. معلومیږي دا چې د تابعینو په زمانه کې زنانو په مسجد کې اعتکاف نه کولو بلکې په کورونو کې اعتکاف کولو. یو 2 اشکاله درته حل کوم. وکټوري اهل حدیث د یو حدیث نه استدلال کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت. مصنف عبدالرزاق دریم جلد 188 نمبر صفحه. یعنی اعتکاف صرف په هغې مسجد کې کیږي چې په کم مسجد کې د جمع لمونځ کیږي. نو ګورې ورونو په دې حدیث باندې ځان پوه کوي. په دې حدیث کې راغله چې اعتکاف صرف د جماعت والا په مسجد کې کیږي او د جماعت لمونځ په نارینهو باندې دی. نو په مسجد کې اعتکاف هم فقط په نارینهو باندې دی. د زنانو په باره کې د جماعت لمونځ منسوخ دی
وجماعتهن منسوخة عنایه شرح الهدایه اول جل 410 نمبر صفحه دارنګي تبیین الحقائق دویم جل 143 نمبر صفحه فتاوی مفتی محمود دریم جلد 491 نمبر صفحه مخکې مې درته احادیث هم ذکر کړه چې عبدالله ابن مسعود او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به زنانه په کاڼو ویشتي او د مسجد نه به منع کولې نو چې کله د جماعت لمونځ په نارینهو باندې دی نو اعتکاف هم ورته د محلې په مسجد کې دی او په زنانهو باندې د کلیو د محلې په مسجد کې جماعت نه دی لازم بلکې د دوی لمونځ په کور کې ډیر ثواب لري لہذا اعتکاف هم ورته په کور کې ډیر ثواب لري یو دویم اشکال د وکټوریانو درته ذکر کوم وکټوري اهل حدیث وایي چې امهات المؤمنین بعض امهات المؤمنین په مسجد نبوي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اعتکاف کړی دی همدارنګه په یو حدیث کې راځي چې حضرت عائشه رضی الله عنها حضرت حفصی رضی الله عنها او حضرت زینب رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه غوښتلو چې په مسجد کې اعتکاف وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکړو نو وکټوریان وایي چې امهات المؤمنین چې په مسجد کې اعتکاف کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکړی دی نو معلومیږي چې د نارینه او د زنانه دواړو لپاره د اعتکاف ځای د محلي عمومي مسجد دی خو ګوري ورونو په دې حدیث ځان پوه کړي درې خبرې درته د امهات المؤمنین رضی الله عنهن د اعتکاف په باره کې کوم اول دا چې امهات المؤمنین د خپل خاوند یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مسجد کې اعتکاف کړی دی دویم دا چې ازواج مطهرات امهات المؤمنین رضی الله عنهن د دوی نکاح د بل چا سره حرام ده نه دا د امت محارم دي نو یو د دوی اعتکاف د خپل خاوند سره دی دویم د محارم سره دی نو دا چې د خپل خاوند سره دی او د محارم سره دی د دین خو د عام زنانو د پاره د عام اعتکاف مسأله څرنګه را فهمیږي ګورې زه تاسو ته یو مثال پیش کم زنانه د خپل محرم سره سفر کولی شي د دین خو دا نه لازمیږي چې د غیر محرم سره دیم سفر وکړي شي نو امهات المؤمنین په مسجد نبوي کې اعتکاف کړو د خپل خاوند سره کړو او د خپل محارم سره کړو نو د دې دوړو صورتونو نه بغیر اگر چې جدا انتظام ورته وي د هغه اعتکاف جواز نه معلومیږي او دریمه خبره اهمه خبره د امهات المؤمنین د اعتکاف په باره کې دا ده چې بعض امهات المؤمنین مخکې په مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اعتکاف کړو وروسته بیا یو ځل اجازه غوښتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکړو کله چې په سهار کې د حضرت عائشه حضرت حفصی او د حضرت زینب رضی الله عنهن خیمه او خپل خیمه په مسجد نبوي کې ولیدلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو او وی فرمایل چې آیا دوی د نیکۍ اراده کړې ده او یا دوی د نیکۍ ګمان کوي استفهام انکاری دی یعنی دا زنانه چې په مسجد کې اعتکاف کوي د پیغمبر علیه السلام مقصد دا چې دا هیڅ کله نیکی نه ده بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو او ټول خیمې د مسجد نه لرې کړې شوې حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه کال باندې په رمضان کې اعتکاف ونه کړو بلکې د هغې په عوض کې په شوال کې اعتکاف وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول کې زنانو ته اجازت ورکړو لیکن ګوره وروسته څومره په سختۍ سره منع وکړه لہذا چې امهات المؤمنین په مسجد کې د اعتکاف نه منع کړی شوي دي نو نورو زنانو ته به څرنګه اجازت وي د دې ممانعت نه که حرمت ثابت نشي نو اقلا غیر اولویت خو ترېنه ثابتېږي نو ښځو ته په مسجد کې اعتکاف نه دی پکار وکټوري اهل حدیث کې د امهات المؤمنین نه بغیر چې دوی بیا وروسته منع کړی شوي دوی دې په ټول خیر القرون کې صرف د یوې صحابۍ او یا د یوې تابعۍ او یا د یوې تبع تابعی نوم پیش کی چې هغې د محلې په مسجد کې اعتکاف کړی وي آیا د خیر القرون د زنانو نه د وکټوري اهل زنانه د وکټوري اهل حدیثو زنانه د دین سره ډیر شوق لري په بعضې آثارو کې په بعضو هغو زنانو باندې انکار شوی دی کومې چې د کور په مسجد کې اعتکاف کوي نو ګوره هغه د نظر په صورت باندې ورحمل دي جعلت علیها ان تعتکف بعضی وکټوریان د کور مسجد ته پیغمبر علیه السلام خو د کور مسجد ته مسجد ویلی خیر مساجد النساء قعر بیوتهن نو بعضی وکټوریان وایي چې دا مسجد نه دی ځکه په دې کې احکام د مسجد نشته نو ګورئ وکټوریانو دا تعریف نه دی چې جامع او مانعي
احکامو کې تخلف کېدی شي احکامو کې جمعیت او مانعیت نه ضروری د مسجد نبوي خپل احکام دي د مسجد حرم د مکی مکرمه د مسجد خپل احکام دي د محلي د مسجد خپل احکام دي او د کور د مسجد خپل احکام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کور مخصوص ځای ته مسجد ویلی دی نور قیاسونه پکې مه چلوئ د نس په مقابله کې قیاس مه کوئ